السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال لپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانهم د هر قسم مصیبت، آفت، تکلیف او غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د هر قسم وبایي امراض او اچانکي غمونو آفتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو محترمو، نن ما ستاسو د پاره یو وظیفه راوړې ده چې ډیره مجربه او ډیره اسانه وظیفه ده. الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره د ډیرو خلکو دعاګانې، د ډیرو خلکو مشکلات او د ډیرو خلکو جایز حاجتونه الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي دي. خصوصي د هغه کسانو د پاره دا وظیفه ده چې څوک وایي چې زما دعا نه قبلیږي، د دعا د پاره او د وظایفو د پاره ما تاسو ته د دعا د قبلیدو د پاره ما تاسو ته په خپلو وظیفو کې څو ځله ویلي دي چې د هغې د پاره د حلال رزق ضرورت وي، یعنی حرام په خېټه کې نه وي، بل توجه سره وي، او بل د 5 وخته پابندۍ سره د لمونځ کولو وي. بیا جا دعا دا هغه وظیفه د هغه چا د پاره ده چې د چا دعا نه قبلیږي، نو هغه به دعا هم قبلیږي دا وظیفه چې څوک وکړي، او الله جل شانه به مشکلات هم حل کوي، او الله جل شانه به د هغه حاجات شرعي څومره حاجتونه دي جایز هغه به ورسره هم پوره کوي. نو راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه څنګه؟ وظیفه ډیره اسانه ده، او دارنګې دا وظیفې ترتیب دا دی چې کله تاسو د زیارت یعنی د جمعرات په ورځ، بعضې خلکو د زیارت ورځ وایي، په هغې باندې تاسو د ساخت ټیم د چاش مونځ یا د ساخت ټیم چې کمی هغه به هغه ټیم کې به کښېنئ. که تاسو نه کیدای شي نو 4 رکعاته 2 رکعاته د ساخت مونځ به وکئ، د چاش مونځ چې ورته ویلی کېږي هغه به وکئ، او بیا به د هغې نه پس 5 ځله درود پاک په نبي علیه الصلاة والسلام ووایئ. بیا به د هغې نه پس 500 ځله 500 فیرې 500 کرته 500 مرتبه دا به تاسو ووایئ، وهو السمیع وهو السمیع وهو السمیع. دا چې ووایئ بیا به د هغې نه وروستو 5 ځله بیا درود پاک په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ، او بیا به د الله جل شانه نه په توجه سره په دهان سره دعا وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعا هم قبلوي، او الله جل شانه به ستاسو حاجات هم پوره کوي. الله جل شانه به تاسو مشکلات هم حل کوي. دا وظیفه په دې باندې ډیرو خلکو خپل حاجتونه، مشکلات او کم دعاګانې نه قبلیږي هغه یې پې کړي دي. تاسو هم پې خپلې دعاګانې او مشکلات پې الله جل شانه ته وړاندې کوي، او حاجات الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره او په خپل فضل و کرم سره ستاسو دعاګانې هم قبلوي، ستاسو حاجات هم پوره کوي، او ستاسو مشکلات به حل کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.